السلام علیکم. وعلیکم السلام. استاد جی یو سړی نسوار او یا سګرټ خرڅوي، د دې پیسې ارامې په علاج کې د دې زکات یا قرباني نو آی سړی خرڅوي، پوډر خرڅوي، د دې پیسې حلالې دي ارامې دي، د دې په حج دي عمرې دي یا زکات ورکوي یا خیرات ورکوي یا څه لکه په مغ یا بته وي دا څنګه حلال دي. اول خو عظیم ګل صاحب ته په محفل ذکر کې په اول ځل د شاملېدو هرکلی وایي او بیا ورسره د ده په ذهن کې یو خبره ږدو چې دا محض محفل ذکر نه دی، په دې کې مسائل هم بیانېږي، ځکه د دې اهمیت د عام محفل ذکر په مقابله کې ډېر دی. د شریعت مسله دا ده کل مسکر حرام. نبی علیہ السلام وی هر هغه شی چې نشه ورکوي دا حرام دی. د دې حدیث مبارک سبب ورود دا دی چې نبی علیہ السلام ته دوه شیونه یاد کړي شو، یو پای کې نبیذ التمر چې کجوري په اوبو کې واچولی شي خوږی شي او سکي. نبی علیہ السلام ورته داسې ونه فرمایل چې یاره دا نبیذ التمر خاص کر حرام دي که حلال دي، بلکې نبی علیہ السلام ورته یو قاعده کلیه کېښوده چې دغه نبیذ التمر دی او که بل څه دي او که بل څه دي او چې نشې ورکول نو بیا حرام دی. نو په دې کل کې د کل په لپیټ کې طلبا علما خو خود پوهېږي خو عوامي ژبه به استعمالو چې په دې کې عموم دی، هره نشه پکې شامله ده، هغه نسوار دي او که سیګرټ دي او که چرس دي او که افیون دي که آیس دي که پوډر دي که مارپیه انجکشن دي او که ټیونال دي پخوا چې به استعمالېده چې نشه ورکوي نو دا حرام دي. دا خو د حرمت خبره شو. اوس د دې کسب چې څوک یې خرڅوي، څوک یې اخلي، څوک یې کسب کوي، څوک یې روزګار کوي. نو د کم سیز چې څه حکم دی د هغې د کار کسب هم دقه حکم دی. معنا څه که یو شی مکروه تحریمي دی کسب یې مکروه تحریمي، که یو څیز مکروه تنزیهي دی کسب یې مکروه تنزیهي، که یو شی حرام دی کسب یې حرام دی. او بیا دا کسب چې کوي نو یو طرف ته د ده دا کسب د حرامو دا ځان له حرمت دی، بل طرف ته د ده دا حرمت متعدی دی بل ته دی بلم په حرام کاری راړی، ځکه چې هیڅ څوک نشه نه راوړي، هیڅ څوک د نشې شی نه راوړي، هیڅ څوک یې نه خرڅوي، نو نشه کوونکي به اخلي د چا نه. نو چې کوم ځای کې یو شی مفقود دی د هغې استعمال خود به خود نه کېږي، نو ده په خپله هم ګناه وکړه چې د حرام څیز کسب یې وکړه، خو په بل باندې هم ګناه وکړه چې دا در باندې خرڅوم دا استعمال کا. نو ظاهره خو دا چې د دوه ګناهونه کېږي، د کسب ځان له او په بل باندې د ګناه په باعث کېدو ځان لا پاتې شو د هغې د کسب نه ماحصل پیسې راځي. د پیسو متعلق ذکر دا دی چې ستا سره په زکات کې مال نامی دی نصاب ته ورسېد نو ته به زکات ورکې که د حرامو دی او که د حلالو دی.
خدا بنوي چې ما زکات ورکو نو زما ثواب شو په حرام مال باندې د ثواب نیت کول خطر د کفر ده خو د زکات د نه ورکولو د ګناه نه په خلاص شي ثواب دې نه کیږي حج ته پې ځې نو چې ته طاقت لرې په حرامه دې پیدا کېږي په حلاله صاحب استطاعت خو شوې اگر چې د دې انجام وګورې نو دا د ملکیت نه دا د مال نه دی لکه غصب شو صاحب استطاعت شوې حج به کوې مجبوري ده صحت دې روغ دی حکومتي موانع موجود نه دي د نصاب خاوند دی صاحب استطاعت دی خو د ثواب نیت به پې باندې نه کړي د ذمه دارۍ د حج د نه کولو نه خلاص شو باقی پاتې قرباني شوه د قربانۍ په باره کې راځي چې یا به څوک ځان له انفرادي قرباني کوي یا به اجتماعي که اجتماعي قرباني کوي د یو نه زیات 2 3 4 تر 7 پورې نو په دې کې چې د یو کس مالم خرابي قرباني د ټولو نه کېږي ځکه شی خو یو دی که نه لکه په شهدو کې په یو بوتل کې چې مصبر واچوي ټول شهد خراب شو دغه رنګ د دې شپږو کسانو په دې پاک مال کې د یو ناپاک مال شامل شو مصبر رالو لہذا دې بس کوي که دې ورا کوي تقوا کوي پرهیزګاري کوي صرف عادت نه کوي نو خدا د چې هر یو کس ځان له په ګډ یا په چیلي قرباني کوي که په سري کوي که په هر څه کوي نو که د ده مال خراب و د بل قربانۍ ته نقصان ونه رسو او که د ده مال پاک و نو د بل د قربانۍ نه د قربانۍ ته نقصان رانغی فی زمانې نه خو زما خیال دا دی چې احتیاط هم په دې کې دی چې هر څوک ځان له قرباني کوي نو گویا د اطمینان باسي یو مسله درته ښیمه دا ځینې خبرې خو عوامي نه وي خو که څوک وي چې دا زه فقیر له ورکومه د هغه دپاره اخیستل څنګه دي مدرسې له اخیستل څنګه دي جومات له اخیستل څنګه دي فقیر جیب ته ځي څنګه دي دکاندار نه پې سودا کوي نو دا خو حرام مال دی هغه ته پته ده یا نه ده نو صاحبانو دا ګناه نه ده دا په دې نوټ پورې ننښه دي په دې پیسو پورې ننښه دي نو چې کله په مال کې انتقال راغی د یو نه بل ته منتقل شوې د زید نه چې حرام خورو پلیت مال ورسره او امر ته نه پس دکاندارۍ کې څه واخیستو یا هغه له په خیرات کې ورکړو نو ګناه یې پاتې شو د ګناه کوونکي سره او اغستونکي ته مال صفا لاړو حاجي صاحب وخاندل مونږ ځان نه مسله نه جوړه کړې دا د کتاب مسله مونږ صاحب داسې به نو بلکې د چاسي صاحبانو